د حضرت موسی علیہ السلام په زمانه کې د هغه یو لوی دشمن او منافق قارون نومو قارون. ځکه بعض علماو دا هم لیکلي چې دا د موسی علیہ السلام د تره زوی. خیر دونه محقق او مضبوطه خبره نه ده، خو د موسی علیہ السلام رشته داری کې دی. لوی مال ولا خدای ورکړی، لوی دولت، دومره دولت او مال الله ورکړی چې قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي چې خزانې یې دومره ډېرې وې، المارې خزانې چې د هغې کنجانې به یو لویې ډلې ګرځولې. ته خپله سوچ کوه چې دونه ډېرې کنجانې چې هغه یو ډله اولو عصبتن په هغې باندې به درنې وې له تنوقو، هغې به وړې نه شوې. چې کنجانې دونه ډېرې جرندې به سولې، او چې جرندې دونه ډېرې المارۍ به سونی، او چې المارۍ دونه ډېرې نو مال او دولت به پکې سونی. دونه مال او دولت یو محل عظیم الشان محل. اوس هم تاریخ اگر چې بعضې مورخین ورسره اتفاق نه کوي، او بعضې مورخین وایي چې په مصر کې اوس هم یو محل هغه د آثار قدیمه والا موندلی دی، کودی یې ورپسې کړی د بعضې کمرې په ځمکې د پاسه غیبي دي، او چې دې څونه کودی کې نو لاندې پکې نورې کمرې شته. د څلېرویشتو او یو مورخ وایي 40 کمرو محل. او څنګه محل؟ داسې محل و چې په هغې کې په دروازو په لرګي د سرو زرو د سپینو زرو ګلکاري شوې وه، او د هیرو او د جواهراتو ګلکاري پې شوې وه. په چتونو کې قنادیل، دې زمانه کې دا مونږ ورته څه وایو د بجلۍ دا شیزونه چې خلک یې زندی، هغه غونچک دا سیزه او لیمپونه، هغه زمانه کې به پکې ډیوې او لاټینونه کېښودل، نو قنادیل به پکې ویزاندو، دا به د بادشاه په محل کې. او مریانې څو نه په زرګاو، په سرګونو نه وینځې، په زرګاو وینځې. او اسونه او خان د اسونو په زینونو د سرو زرو ګلکاري شوې ده، چې په لاره به روانو دا په سوونو نوکران مخکې وروستو به ترې منډې والې، او دا مال یې پیدا کړی کوم ځای نه دی؟ سودخورو. یو به سود کاو، دویم به څه کول؟ دویم به د خلکو نه فصلونه 3 کاله او 4 کاله مخکې په ارزان نرخ واخیستل. زمیندار غریبانان خو محتاج یې، د 3 او د 4 کالو دا به پیشکي پیسه ورسره وه د خلکو نه په معمولي پیسو واخیستل، او چې بیا به کله پستونه هغوی سنبال کړل او پاخه به شو، نو په ګرانو پیسو به یې خرڅول، او خلکو له به یې پیسې په سود ورکولې. مثلا دا 1,00,000 روپۍ والا میاشت پس په ماله 20,000 د پاسه راکړې، چې میاشت پس به راله 20,000 د پاسه پیسې بیا نشته، بله میاشت 1,00,000 لک شوې، بله میاشت که دې را نه کړې 2 لکه شوې، بله کې 3 لکه شوې، بله کې 4 لکه شوې، دا به پې خطې، دا پیسې به پې زیاتېدې. او په ناب تول کې به یې ډېر کمې کوه، دې سره ډېر زیات مالدار شو، دولتمند شو. حضرت موسی علیه السلام او منځ به یې کاو منافقو. دړنه موسی علیه السلام نو منلې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام سره منځ هم کو، ظاهر کې به یې روجې هم نیولې، ظاهر کې به 200 روپۍ صدقې هم ورکولې، ظاهر کې به د موسی علیه السلام په مجلس کې هم کېناستېده. حضرت موسی علیه السلام حکم وکړ د زکات، چې د خدای په مال کې زکات ورکړي. دته چې پته ولګېدله چې موسی علیه السلام خو زکات ویله، ده خو بلا دولت و زکات خو یې لکونه په کروڑونه پیسې کېدلې. وی موسی علیه السلام زکات حکم وکړ، وی د ایمان هم لږ و چې لا اوس راپسې زکاتونه مقرر کړه، ایمان هم راوړی دی، بس مسلمانان یو دا ډېره ده که نه. ورې اوس هم بعضې خلک دا خبرې کوي، دا منځونه کوو به دا ډېره ده که نه، دا څه ټیکسونه رانه د اسلام او د ایمان علي. مسلمان شوم نو ټیکس رانه وسلي، مسلمان شوم نو سره باندې پیسې ږدي. حضرت موسی علیه السلام ته اطلاع ورسېدله چې سړی ګډې وډې وایي په ډېره نرمۍ، حالانکې موسی علیه السلام جلالي مزاج والا و، سخت طبیعت و. ورغې ورته کېناسته، په ډېره نرمۍ باندې پوه کړه قارونه مال دله خدای ډېر زیات درکړی، ډېر زیات مالدار یې، هر څه سره شته، او مهرباني وکړه ما ته الله حکم کړی، زما خپله خبره نه ده، د خدای په مال کې زکات ورکړه. او زه ځان لږ ورې نه غواړم قارون، که ته وایې چې دا ځان له غواړي، ځان له نه غواړم، زه خپلو رشته دارانو له نه غواړم، زه د خدای د مخلوق له غواړم. مه کوه، دا مال دنه پاتې دی، یک تنها الله ته روان دی.
نو قارون منافقو د موسی علیہ السلام دی زکات ورکم قارونا ځان له نه غواړم مکوه ګورې مکوه خدای ډېر لوی مال درکړی دی او مهرباني وکړه د خدای په مال کې زکات ورکه بس قارون پوه شو چې دا اوس په جنجال وړېدم دا خو لکونه روپۍ زما زکات کېږي او چې کله بار به راووت او د قارون د مال دولت ته به خلکو کتل نو خلکو به مسویلي کول دومره مال دومره مال لیت ما اوتیا مثل ما اوتیا قارون قارون ته چې کم مال ملو دی که داسې زما وې خلقو با تمنا کولا دې وجه رسول الله مبارک الله قرآن شریف کی فرمائی لا تمدن الى ما متعنا به ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا وی کدا چا بنگله دی ولیدا مګوره وتا کدا چا لوی مکان دی ولیدا مګوره کدا چا باغونه دولتونه کارخانه دی وکتل مخته والا و د دنیا ډول دی خدای ته ودرېږه چې الله سره کم شي دی هغه د دې نه بهتر دی مو خدای غر کړو بیا سازش ورته جوړ کو بیا سکیم ورته جوړ کو دا بنگلې والے دا موټرې والے دی دا کارخانه والے دا ځمکې والے دا قوم والے دی دا رورې والے دی دا خلک عزت والے کوي دا ښکلې والے دی دا بچي والے دی دا سازش بیا جوړوم زه ورته دوستا چې څه چل پکار دی چې دې ذلیله کم او خدای به خبر نشي کنه فرشتے به خبر نشي کنه ولی قیامت خو منې نه قبر خو منې نه آخرت خو منې نه چې ماله به رب العالمین آخرت کې دې سزا راکوي نو قارون ته ډېر په طریقه نصیحت وشو دې قارون ته دې وزن کې کمې زیاتې چې کوي دې سود خور ته او دې قارون ته چې دا په ناجایزه طریقې په خلکو ظلمونه کړي پیسې جمع کړي دي او لویه خزانه کړې ده نو قارون وی چې د دې موسی نه اوس دا خو جنجال جوړ دی راته بس څه کنه ایمان اسلام راوړی دی کنه ټیکسونه ولې لګې اوس د موسی علیه السلام خلاف سازش جوړ څنګه سازش جوړ کړ پیسه خو ډېره د یو جینۍ وه په بني اسرائیلو کې خشته وه ښکلې وه هغه یې راوسته وی داسې کار کومه ته په ډک مجلس کې پاسې او ویې به چې د موسی علیه السلام ما سره ناجایزه تعلقات دي پیسې چې څومره غواړې زه درکوم نو په پیسه خو خلک هر څه کوي دولت دپاره او پیسو دپاره جینۍ پوه کړه او پیسې دولت یې ورکړه او دا قارون راغی موسی علیه السلام ته کېناسته وی یاره دا بني اسرائیل لږ یو پټې ګډوډ شوي دي زه یو خشته مجلس جوړومه په دې خپل محل کې جوړو اعلی مجلس ډوډۍ کومه او دا ټول بني اسرائیل را غواړم او ته به دوی ته لږ نصیحت ورته وکړه مونځ نه کوي خلک دینداري نه کوي خلک باغیان دي موسی علیه السلام خوشحاله شو چې که خیر په سړي باندې اثر شو دا خو ډېره ښه خبره ده جوړ کړه مجلس د محل په یو لوی ګراونډ کې یو لوی مجلس جوړ کړه بني اسرائیل ټول راغوښتل موسی علیه السلام هم خوشحاله دی چې که خیر قارون سم شو خلک راغواړي زه ورته نصیحت کوم ښځې رالل ماشومان سړي رالل لوی اجتماع او جلسه جوړه ده موسی علیه السلام ته کرسی منبر هر څه چې و کېښودلی شو او موسی علیه السلام د دې خلکو ته بیان کوه او چې څومره ګناهونه دي د دې ټولو ذکر وکړه خلک په ګناهونو سر دی چې خلک سم شي موسی علیه السلام لګیا دی خوشحاله دی قارون تړنه دعاګانې خیږي ښه کار وکړه منځ کوئ روجې نیسئ نیکی کوئ زکاتونه ورکوئ دا ګناه به نه کوئ دا به نه کوئ ورې که چا زنا بدعملي وکړه سزا یې مرګ دی مرګ سزا مرګ دی او آخرت کې به هم خدای لویه سزا ورکوي یو سړی لمسولې وپاڅېده وی د الله پیغمبره موسی که دا ګناهونه ستا نه صادر شو بالفرض انسان دی تا له څه سزا وي که ما نه صادر شو زما هم دغه سزا ده په سزا کې د انسان د پیغمبر او د غیر پیغمبر فرق نشته زما هم دغه سزا ده خو چې دی ووایي جینۍ ته اشاره وکړه هغه پاڅېده بری مجلس میں لوی ډک مجلس کې جینۍ پاڅېده او موسی خلکو ته یو څه وی کې بل څه ته د خدای پیغمبر یې ته خو خلکو ته وی ګناهونه مه کوه او زناکارۍ مه کوه او ستا ما سره رابع او بیت نه دي ما سره تعلقات د زنا نه دي خدای پاک چې دی ووایي د موسی علیه السلام پښتانه وایي هغه زه درته پښتنو خبره کوم هلک وایي ځمک خپو نه مې ځمکه وتښتېد بیا په پیغمبر چې الزام ولګي دا خو طبعي ده پیغمبر خو داعي دی خلکو د نیکۍ دعوت ورکوي چې د تاسو له د نیکۍ دعوت در کوم او په ما کې یو ګناه راغله او تا ته پته ولګي چې دی دا ګناه کوي رښتیا ووایه د ما دا خبره پته لګي بیا چارې هم نه لګي استاد یې ته یو څه وکړې بل څه
دا خو ته هسې مونږ ته خپګړې وړې وې که دا شی صحیح وي نو تا به بیا مونږ ته په خپله به دې په عمل کوو نو خپله دې په عمل نشته مونږ ته وې خو چې دا خبره جینۍ وکړله او بس خلکو ټپار شروع شو منافقین خو وو لاسونه پړقېدل شروع شو مردباد او زندهباد چغې جوړې شوې واقعي دا څه شو ته خو تا ته خو موږ پیغمبر وایو ته خو موږ ته نیکي ښې او دا چلونه شروع کړل جینۍ سره روابط او ناجیز تعلقات یې شروع کړل بس موسی علیه السلام کې خو جلال دی موسی علیه السلام هغه جینۍ ته وایي ای جینۍ ودرېږه تا سره زما روابط شته وي او تعلقات شته ډېرې زمانې نه ولې خبرې پټې بس موسی علیه السلام جینۍ ته آواز وکړو وایي ستا دې په هغه ذات قسمي چې کم ذات ستا خالق دی تاله دا ښکلی شکل درکړی دی او کم ذات تاله دا ښایسته ښکلی وجود درکړی دی او کم ذات به تا فنا کوي موجني به دی او آخرت ته به دلیږي په هغه ذات ته ستا قسم یې رښتیا خبره کوه وایه که ما کي ووایه ګړې وړې مه وایه رښتیا خبره وکړه خو چې د الله نوم د جینۍ واورېد پره پیدو شوه لاسونه پره پیدو شو رنګ یې زیړ شو رپ رپې پې ولګې وی نه د خدای نوم مې راته واخیست دا رب به درته تپوس کې رښتیا خبرې کوه وی رښتیا ووایم وی قارون پیسې را کړي دي وعده یې کړی دونه پیسې به دله درکړو هغه لمسولې ای بني اسرائیلو واورئ قارون پیسې را کړي دي ما ته یې په دې موسی الزام ولګاوه دا بدنامو دی به بدنامول غواړي نو زما د خولې نه ووتل معافي غواړم ته د خدای پیغمبر پیغمبر د ګناه نه پاکي پیغمبر نه خدای واړه او غټ دواړه ګناهونو نه بچ ساتي الله محفوظ ساتي پیغمبر هر پیغمبر خدای محفوظ ساتلی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل فرمایل یو ځل زه هلک وم راکوټ یم په مکه کې وادو په هغې کې ډول سرنا وه په دې ودونو کې د شپې دا دمان ممان ګنډېږي او دا سندرې مندرې پکې د اجلاګانو ډمې مې وایي وایي ما سره ملګري و هغې وې واده له نه د شپې زم کشر و مړه مې وتاو شو راکوټې ومه لاړو چې لاړو یو میدان کې د دنیا خلک جمع دی مونږ هم په دیاره کې په ځمکه کېناستو وایي اوس به هغه لوبه شروع کېږي هغه ډول سرنا به شروع کېږي او هغه ډمه به راځي یا جړار څه چې دی ګډېږي به وایي کېناستو وایي چې کېناستو خلک کېناستل زم کېناستمه وایي دې کې ماله خدای خوب راوست اوده شومه اډمه دا ورسه چې دي او ډول او سونه حالانکې هغه ډنګه ډونګه څومره چغې وي خلک خوب دغه وخت کې چاله کم ځای ورځي شته خوب د خلکو نه تختی هغه لګیا د اډمې هر څه وکړل شپه تېره شوه زه دیمه وایي چې مجلس ختم شو زما هغه ملګري دوړه قونجه هلکه وپاسه که نه راویښې کړم وایي چې راویښې کړم چې شی به کله شروع کېږي وایي چې ختم هم شو وی زه لا ماشوم هم چې الله د دې نه ساتلی پیغمبر خدای دونه محفوظ ساتي د پیغمبر جامه خدای محفوظه ساتي ولې پیغمبر متعلق الله و یطیع الله و اطیع الرسول دا د تابعداري به کې نو که دی ګناه کوي خو ګناه کې به هم ورپسې بیا ځای کوي دا خو نشته چې دا به دې منم او دا به دې نه منم د هغه چې څه دي هغه منې ما اتاکم الرسول فخذوه ما اتاکم چې څه درته درکړل وما نهاکم عنه فانتهوا چې څه درته ویې کې فرق نشته چې دا به منې دا به نه منې نو که ښه کوي که بد کوي بیا به منې نو خدای بدونه پیغمبر ساتلی دی بس جینۍ پاسېده وایي دا ټول قارون ما لمسولم پیسې را کړي دي پیسو وعده را سره کړې ده بس موسی په سترګو مې دی نه مخکې چې تا تنې لیدې په بدو خو سوال نه پیدا کېږي بس خلک هم چې چا چغې والې وې خلک هم ستومانه شو قارون ظالمه دا دونه ظلم قارون ظالمه دومره ظلم حضرت موسی علیه السلام الله ته لاس اوچت کړه مظلوم به بیا چا ته لاس پورته کوي بل خو نشته موږ څه دي نور موږ سره کلاشینکوف نشته نه پې پوهېږو موږ سره ټوپک نشته نه پې پوهېږو موږ سره خو نوکران نشته نه ساتلی شو موږ به بیا چاته ته غریب یې ته مسکین او په تا یو ظالم ظلم کوي نو ته به چاته فریاد به کوې ان یمسسک الله بدر فلا کاشف له الا هو ایمان مې بیا دا دی چې تکلیف درته ورسېږي دا تکلیف ختمونکی الله دی څوک الله دی بل څوک نه دی ويردك بخير فلا راد لفضله او کدا الله تا خیر رسول غواړي قسم په خدای کمیان کې څوک رکاوټ پیدا شي نشي پیدا کېږي ایمان دقه ساته یقین دقه ساته د الله په ذات ساته بروسه د الله په ذات کوه الله به مدد کوي تکالیف په یې هغه اردو والا وایي د الله فیصلوں کې دیر ہے لیکن اندیر نہیں ہے
دیر ہے لگ به رستو شي خیر دی ګناه به دی ورجېږي لگ به یو پټې دی وکړی لگ به دی پریشانه کی ګناه به دی ورجېږي یو خدای دله جنت کې یو مرتبه لیکلی ده رب نبی علیه السلام فرمایي یو سړي له مې جنت کې لویه مرتبه نیولې ده لوی بلډینګ مې جوړ کړی دی لوی محل مې ورته ساتلی دی د ده دون عمل نشته چې په عمل ورورسي د دون عمل نشته چې په هغه عمل ورته ورورسي نو داسې تکلیف ټک ټوک پې راولمه نو په هغې والا مرتبه اوچته کم نه ورویرسو نو د دنیا دا تکلیفونه به راځي مشکلات به راځي او انشاءالله ګټه به د مظلومي د ظالم به نه بیا به د الله مدد اوہو چې پیغمبر مبارک فرمائی صادق و مصدوق او دا اللہ نے نقل کی کہ رب العالمین فرمائی اے مظلومہ لانصرنک ولو بعد حین لک سات پس دی بھی خو مدد بدے کو او مضبوط الفاظ سره وي لانصرنک ولو بعد حين سمود پس بدی خو مدد بده کوم مایوسه کېږه ما خیر دی دې تکلیفاتو سره د ګناه لر کوم دې سره مرتبه دې بلندوم مدد بده کوم تمارونو بس موسی علیه السلام جوش کې راغی او یا الله څو شو ما سره اللہ ستا پیغمبر سره سوچ په دا مجلس کې الله مال دولت قارون لور کا رب دافع دی تیلی الله زه خو رسوا کړم زه خو بدنام کړم وی وایا موسی چې صدیق وخت اختیار مې درکا وی ښه وی زمکه راکاږه زمکه بس قارون ته زمکه وشلې د محلم لاندې لاړ او قارون هم روان شو چې د کونډو پورې لاړ اے موسی معاف مې کا وی نور راکاږه چغی وی موسی معافی غواړم وی راکاږه زمکه چغی والے الله اے موسی معاف مې کا غلطی مې کړې ده په ټول مجلس کې چغی وام ما کړې دي غلطی کړې ده معاف مې کا وی راکاږه نور ځانتا غیب شو په زمکه خدای وردن نک او رسول الله مبارک فرمایي په د خپل تاویږي تر قیامت پورې برورو میچن کې لاندې روان دی محلم لاړ دولتم لاړ سرم لاړ سپینم لاړ او موسی علیہ السلام آواز وکړه د څوک مرګري یې چې څوک یې ورسره ودرېږي ګنې باقي ته یې خوا شوی صرف دوه ظالمان ورسره پاتې شو باقي ټول توبهګار شو دوه هم ورسره لاړل هم ځمکې راښکل قارون لاړ ختم اچھا چا به لاسونه مګل اوهو موږ هم قارون غوندې دولت پکار دی اوهو داسې بنګله موږ وي څنګه به وه اوهو داسې غلامان نوکران زموږ وي ښه به وه هغې بیا وي افسوس چې داسې نو شکر دی چې داسې نو شکر دی چې نو محل لاړ مال سره سپین هر څه په ځمکه لاړل الله پاک ډېر عجیبه پیغمبر سره داسې کله نیازبینې او خشته ښکلې خبرې هم کوي د پیغمبر محبوب دی رب العالمین ډایرکټ نسبت ته موسی دی یخ شو الله بالکل یخ شو ډېرې چغې درته وویلې معاف دی نه که الله څنګه مې معاف کړی وې که دا تا ما سره مدد ربه نه وې کړې خو زما یو ټکي چا نه منه خلکو به وې ته کیسه او دا څه دي او دا چینه ودی ویرولا نو دا که منکره شوه بیا به خلکو دا بدنامي به کوله نو وی ښه ګوره مه کوه ارو رحم دې رانغې نه الله په داسې ظالم رحم نه دی پکار وی ډېر سپیرو قارون که نه الله وی موسی ډېر سپیرو قارون ډېر سپیرو ستا ته چغې والې نو که یو چغې ما ته والې وی ما بخه یو چغې ما ته دې وخت کې والې وی چې الله نو ما به بخلی اوس پیره ما ته چغونه والا تا ته چغې والې سازش یې جوړ کړه د موسی علیه السلام خلاف پکې ګیر شو که نه شو او داسې ګیر نه شو تر قیامته پورې ګیر دی